خالق و مالک دی د دنیا دا نظام د ژوند دا نظام څوک لارینا څوک زنانا څوک یو رنګ دی څوک بل رنګ دی څوک غریبانان څوک مالدار څوک تور څوک سپین څوک دنګ څوک پیچه مختلف ډولونه دي مختلف مصروفیتونه دي دا مونږ الله په دې حالاتو کې پیدا کړي او الله پاک جل جلاله د انسان ژوند په یو ځای نه دی ودرولې روان دی زه موډا شوی یم زما په شان نور موډاګان شوي ځوانان چې کوم دي یو ورځ په دې موډاګان شي ماشومان ځوانان کېږي ځوانان لویېږي چا ته په ماشوموالي کې مرګ راځي چا ته په ځوانۍ کې مرګ راځي چا ته په بوډاوالي کې راځي څوک روغ رمټي وفات شي څوک بیماري وفات شي خو د مرګه بچ کېده نشته په هېڅ شکل کې د مرګه بچ کېده نشته بادشاه له په خپل بادشاهت کې مرګ راځي او مالدارانو له په خپل مالدارۍ کې مرګ راځي ځوانانو له په خپل حالاتو کې مرګ راځي زمیندار له کاروبار والا له غریب له مالدار له تاجر له کارخانهدار له یو تن همداسې نشته چې د مرګه به بچ مرګ به هر یو تن له راځي او د مرګ نه پس بیا چې کوم ژوند دی هغه نه ختمېدو والا دی خو د مرګ نه د دې خوا ژوند نه اوس چې پکې مونږ کوم یو دا ډېر اهم دی فیصلې اوس په دې باندې کېږي چې دې کې ما او تاسو کوو په دې کې هر یو عمل هغه ضبط کېږي او هغه محفوظ کېږي او د هغې ښه اعمال وي نو د هغې خاص راتي په دنیا کې هم د مرګ په وخت کې او که دغه عمل خراب وي نو د هغې اثرات بیا راښکاره کېږي مختلف شکلونو کې عذابونو په شکلونو کې مختلف مصیبتونو په شکلونو کې د بېعزتۍ په شکلونو کې د ناکامیابۍ په شکلونو کې د ذلت په شکلونو کې مختلف شکلونو کې د هغې اثرات راښکاره کېږي نو عمل سره د دنیا ژوند حالات تللي شوي دي حالات د الله په لاس کې اسباب الله پاک جل جلاله انسان ته ورکړي دي لکه ما او تاسو د الله نوم اخیستی شو مونږ تاسو اودس کولی شو مونږ مونځ کولی شو مونږ مرکز ته راتلی شو مونږ کال لتلی شو او مونږ په میاشتو لتلی شو مونږ مسجدن هم کال لګولی شو مستوراتو سره سفر کولی شو د هغې دپاره اسباب پیسې چاله لږې چاله ډېرې مختلف قسم اسباب الله پاک جل جلاله انسان له ورکړي دي خو د دې اسباب څنګه استعمالېږي نو د هغې نه پس چې کوم حالات جوړېږي هغه د چا په لاس کې دي هغه د الله پاک په لاس کې دي اسباب یې صحیح استعمال کړه الله پاک یې پرې راضي کړه چې د ده ذمهدارۍ وي هغه یې پوره کړې مرګ ته پام دی آخرت ته پام دی جنت ته پام دی جهنم ته پام دی اسباب هغې حساب سره خپل استعمالېږي په خپله غریبۍ الله خوشحالوي په خپله دکاندارۍ الله خوشحالوي او د کور په زندګۍ الله خوشحالوي د کاروبار په زندګۍ الله خوشحالوي ځکه د الله پاک احکامات دي د نبي علیه صلات وسلام طریقې دي نو دین آسان دی ګران نه دی او دین آسان دی دین الله پاک آسان جوړ کړی دی څنګه چې مئی د اوبو دپاره جوړي نو مئی اوبو کې خوشحالي د مئی ژوند په اوبو کې اساني دغه شانتې انسان د دین دپاره جوړ دی د عبادت لپاره جوړ دی د بندګۍ لپاره جوړ دی دا انسان په دیندارۍ کې خوشحاله دی او دینداري دته اسانه ده دینداري دته اسانه ده الله پاک اسانه دینداري اسانه کړې ده الله پاک دین اسانه کړی دی غریب هم په دین چلی دی مالدار هر قسمه بیمار هم صحتمند هم هر قسمه انسان نارینه زنانه په دنیا کې هر ځای کې جریان څنګه چلی انسانان په دین باندې په اسانه چلی دي دین الله پاک اسان کړی دی نو په دیندارۍ کې الله پاک جل جلاله د دنیا د آخرت خوشحالۍ ټولې دي چې په کوم حال کې په دیندارۍ کې اسباب صحیح استعمال کړو الله پاک ورته حالات ښه کړي د دنیا حال به ورته الله ښه کړي د مرګ حال به ورته الله ښه کړي مرګ انسان د دنیا په څیزونو باندې نشي ښه کولی د دنیا د څیزونو نه چې نیک عمل جوړ کړي نو بیا پرې مرګ ښه کېږي که پیسې وي خو دینداري ورسره نه وي الله رضا مطابق د هغې استعمال نه وي نو دا مال به د ده دپاره عذاب جوړېږي د مرګ په وخت کې به انتهایي د تکلیف ذریعه جوړېږي قبر پرې خرابېږي د قیامت ورځ به پرې خرابېږي که مال دیندارۍ سره وي نو په دې به دنیا هم ښه کېږي په دې به مرګ هم ښه کېږي په دې به قبر او د آخرت حالات ټول به پرې ښه کېږي دغه شان غریبي کې دی الله پاک جل جلاله خوشحالۍ په دې غریبۍ کې به الله پاک جل جلاله د
د عزت هم ورکړي، د خوشحالي هم ورکړي. په دې غریبۍ به الله پاک مرګ ښه کړي، او په دې غریبۍ به الله پاک جل جلاله د قبر زندګي ښه کړي. او د غریبانو دپاره خو د قیامت پر ورځ ډېر زیات فضایل دي، ډېر زیات فضایل دي. او د غریبانو سره حدیث شریف مفهوم دی، وایي دې سره تعلق ساتئ، پیژندګلي ورته ساتئ، او دې باندې احسانات کوئ، ښېګړې ورسره کوئ، پښتو الفاظو کې ښېګړې ورسره کوئ، احسانات پرې کوئ، ځکه چې دې سره په آخرت کې ډېر لوی دولت دی. وایي څنګه لوی دولت دی؟ د قیامت پر ورځ به غریبانانو ته وویلي چا ته یو ګوټ اوبه درکړي، او چا ته یو نوړی ډوډۍ درکړي، چا ته د کپړې څه ټوکړه درکړي. جهنمیانو په دې صفونو کې وګرځئ، لکه هغې به د جهنمیانو په صفونو کې چې دې غریب سره احسان کړي. ایمان والا به وي، دوی به ورپسې ګرځي دا غریب سړی، او هغوی کې به ډېر مالداره خلک وي، خو د غریب د جهنمیانو په صفونو کې به ډېر ښکلي خلک به وي، ډېر مال والا به خلک وي، دنیا لحاظ سره به ډېر اوچتي، خو د جهنمیانو په صفونو کې وي. په احسان به یې کړي، دوی به ګرځي، یو یو تن به د لاس نه رانیسي، چا ولې یو نوړی ډوډۍ ورکړي، یو ګوټ اوبه ورکړي، یو ټوکړه کپړې ولې ورکړي، او ځان سره به یې رانیسي، او ځان سره به یې جنت ته داخلوي. نو غریبي د ده لپاره د عزت باعث شوه. د دنیا د غریبۍ کې الله راضي کړی و. د مالدارې د ورځې د قیامت د ورځې مالدار و، د قیامت د ورځې نواب صاحب شو، د قیامت د ورځې هر څه شو، بادشاه شو، هر څه ورته ویلي چې انسان هر د عزت ټکي د ده لپاره استعمالېدي. نو یو ګرځول جهنمیان الله پرې رانیسي او ځان سره یې جنت ته بوځه. نو اصل دینداري ده، اصل دینداري ده. په دیندارۍ کې موږ ورته دیندارۍ دپاره یې راتلون راته راکړی. دینداري د الله عبادت ته وایي، د الله حکمونه منلو ته وایي، د نبي علیه الصلاة وسلام په طریقو باندې عمل ته وایي. په دې باندې بدله چې مرګ راځي نو بیا به خوشحالي. او چې څومره دینداري تو سره به دومره د مرګ فکر وي، څومره دینداري تو سره به دومره د قبر فکر وي، څومره دینداري دومره به ورسره د جنت هغه شوق په دغه نه غالب وي، او څومره چې دینداري دومره به د جهنم نه یېرېږي. آخرت به یې مخې ته ایمان سره تعلق ساتي. دیندارۍ کې ټول لومړی شي ایمان دی، د ایمان قوت دی، د الله پاک په ذات باندې یقین دی، د الله پاک په ذات باندې، د الله پاک په نظام باندې یقین دی چې او داسې به کېږي، مرګ به راځي، فرشتې به له راځي. نو که خراب عمل وي د جهنم فرشتې به راځي، دا بلکل یقیني خبره ده. او که ښه عمل وي د جنت فرشتې به راځي، زیري به راکوي، دا بلکل یقیني خبره ده. ایمان والا نیک عملونو والا چل قبر ته لاړ شي، دنه به تپوس کړي چې رب دې څوک دی، دین دې څه دی. د نبي علیه الصلاة وسلام په باره کې دی به ورته وایي چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، او محمد صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی. نو بس وایي آواز لګوونکي به آواز وکړي چې د ده دپاره د جنت نه د بسترې انتظام وکړي، او د ده ته د جنت لباس واچوئ، او د ده په قبر کې د جنت کړکۍ کولاو کړئ چې دا هغه نظارې ویني، او تر قیامته پورې به دې په دې مزو د رب تپوس یې کړی، د دیندارۍ تپوس یې کړی، او د نبي علیه الصلاة وسلام تپوس یې کړی. دا نه چې ته ډاکټر یې او که انجینر یې او پیسې در سره څومره وي، او کوم کاروبار دی کوو، کومه پارټۍ کې وې، او افسر یې څه وه، دنیا ځمکه دې څومره وه، کور دې څنګه و، ګاډي در سره څو، دې تپوس پسې نه شي رب دې څوک دی، رب دا پادون دې څوک دی. دا ټول بنیادي خبره ده په دین کې د ایمان چې ما رب الله دی، زه الله پیدا کړم. داسې سترګې د الله نه بغیر بل څوک جوړولی، داسې ماغه څوک جوړولی شي، داسې لاسخنې څوک جوړولی شي، داسې د ژبې د ذایقې نظام څوک جوړولی شي، داسې پوزه کې د بویونو نظام څوک جوړولی شي، داسې په غوږونو د اورېدو نظام څوک جوړولی شي. داسې ماغه چې هغه څومره کارونه کوي، څومره سوچونه کوي، څومره فیصلې کوي، څومره منصوبې جوړوي، هر څو کار وخت ماغه استعمالوي. یعنې که ماغو کې لږ ورته فرق وي، لیونی دی یاره نه پوهېږي، معذوره ده. ماغه څومره لوی نعمت دی، صحیح کار دی، لوی نعمت دی. ماغه الله را کړی، موږ الله پیدا کړو، زموږ څرمن الله پیدا کړی، زموږ لاسونه، هډوکي، غوښه، ویښته، او د دماغي نظام، زړه، پھیپړې، نوکونه، حساسیت، دا ټول چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. عمده استعمالوو موږ د خپل خوراک کاک لپاره، او د سماجي لپاره موږ د خپلو لاسونو نه کار اخلو، د خپلو پښو نه کار اخلو،
د خپل ماغو نه کار اخلو که ماغو کار نه کوي خو هر ځای کې 14 وایي ته کېناست ماغو هم کار کوي لاسونه هم کار کوي سپی هم مناسب ځای ته ځان ورسوي لاسونه بیا صحیح استعمالېږي هر څه الله را کړی الله چې څه را کړي هم د دې نه خپل ضرورتونه پوره کړي په دې باندې جامې بدلوو په دې باندې خوراک کار کوو په دې الله پاک جل جلاله داسې الله پاک انسان کې صفات پیدا کړي چې دنیا کاروبارونه پرې کوي په ګټه په تاوان باندې پوهېږي ماغوه استعمالېږي داسې استعمالېږي سپې استعمالېږي چا را کړي دا الله را کړي هر څه الله پیدا کړي دا ټول اونې بوټي الله پیدا کړي یو انسان اونه نه شي جوړولی د پلاستیک هغه به جوړه کړي داسې اونه نه شي جوړولی چې هغه لرګي هغې کې پاڼې هغې کې ګلونه لګي هغې کې میوې لګي مختلف الویږي رس سره غټېږي لرګي پکې رس سره جوړ کېږي نوې نوې څانګې نیسي نوې نوې پاڼې نیسي چې څه شي ته ګورو دا ټول چا پیدا کړي الله پیدا کړي دا ماښام ماسخوتن چا راوړي الله راوړي د پاکستان صدر صاحب وزیر اعظم صاحب یې راوړي دا دنیا نورو ملکونو هغې د مقام او د نور فتو د نور پرېوتو نظام د هغې په لاس کې نه دی دا د الله په لاس کې الله مونږ پیدا کړي دا ژوند د دې ژوند واګې الله مونږ له دې را کړې په لاس بیا ستا اختیار دی چې کله څومره دې خوښه وي ځواني کوه څومره دې خوښه وي ژوند تېروه او کله چې دې خوښه وي نو بس دغه شانې ژوند تېرول دنیا ده نه د دنیا نظام الله پیدا کړی او اختیار یې چا سره دی الله سره دی د مرګ وخت راشي انسان د هېڅ چا نه ځان نشي بچ کولی او خامه خبره ده خامه خبره ده زم چې څومره نبي علیه الصلاة والسلام د مرګ قبر ته یو پیغمبر نبي علیه الصلاة والسلام ناست او چې خاورې مورې پرې واچولې او قبر نبي علیه الصلاة والسلام ژړل ډېرې زیاتې اوښکې وبهولې بیا خپلو ملګرو ته وایي ای وروڼو وایي د دې ورځې لپاره د دې وخت لپاره وایي تیارې وکړو ځکه موږ به ټوله بدعمله سړی قبر ته ډډ شي مرګ ول راشي د جهنم فرښتې ول راشي چې قبر کې کښېنې کېدي نو تپوسونو ته ته پته نه د رب تپوس یو کې دی وایي ما ته پته نشته د دین تپوس یو کې ما ته پته نشته د نبي علیه صلات وسلام تپوس یو کوي ما ته پته نشته بیا आवाज لګونکي आवाज وکړي چې د ده دپاره د جهنم نه بستر راوړی او د دوزخ کړکۍ ورته کوله وکړي چې دا هغه ځای ګرمې هواګانې دا هغه ځای دردناک عذابونه هغه په سترګو باندې ویني تر قیامته پورې دا اندازې شوه لکه دی په جهنم کې اخرت یې تباه برباد دی کوم سړي من له مرګ داسې وخت کې راغی چې الله پرې ناراضه دی د دنیا دا ژوند سره ټوکو ټکالو لپاره نه دی د دنیا دا ژوند د آخرت سمولو لپاره دی او آخرت په څه سمېږي په دیندارۍ سمېږي او چې د چا آخرت سمېږي د هغه دنیا هم سمېږي دنیا کې عزت وي راحت وي اطمینان وي خوشحالي مینه محبت وي وایي څوک چې د الله پاک جل جلاله په رضا کې لګیایي که نه لګیایي زه د الله راضي کړم زه د الله راضي کړم اخوا دې په ګورئ فورا سترګې راړئ اصلا الله ناراضه وي هغه څه ته ګوري چې الله په خوشحالي په اورېدو الله راضي کوي په وینا الله راضي کوي په سوچونو الله راضي کوي د دنیا په کاروبارونو الله راضي کوي په هر څه الله راضي کوي په خوراک څښاک الله راضي کوي الله پاک د رضا په جستجو کې لګیایي نو حدیث شریف مفهوم دی چې الله پاک جل جلاله د ده دپاره د رحمت اعلان وکړي په اسمانونو کې او بیا د اسمانونو دغه رحمت او دغه محبت ځمکې ته منتقل دا نه چې د شکل ډېر ښکلی ووه د سره کمال ډېر زیات و نه د الله پاک د رضا په جستجو کې لګیا و مسلسل دا ایمان دی چې هر وخت د انسان الله ته پام وي هر څه د الله په لاس کې که الله ناراضه شو دنیا آخرت به مې خراب او که الله رانه خوشحاله او زما به دنیا او آخرت ښه شي هر وخت په دې فکر هر وخت به مرګ مې ښه شي مرګ مې ښه شي د مرګ نه پس ژوند مې ښه شي او بکر صدیق رضي الله عنه چې د مرګ وخت نږدې شو یو لور ورسره هغې ډېر ژړل وایي ولې ژاړې وایي ژاړم منه په تاسو باندې څه حالات دي وایي دې وخت زما مرګ دونه خوښ دی چې د دې نه سوا محبوب دی چې زما څه بل شي نه دی د ټول نه سوا محبوب دې وخت زما مرګ دی خوښ دی محبوب چې زما مرګ دی دې وخت وایي د مچ نه که څه اوري که نه وایي د هغې نه هم سوا یعنې چې اختیار وکړي چې یاره د مچ نه څه اوري که د تا نه څه اوري زما غوندې به ورته یېره که د مچ نه څه ووته نو ښه به شي ځکه د مرګ یېرېږي انسان اول روایت کې راځي حضرت عائشہ رضی الله عنها مخکې تر نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره راغله
چې څوک مرګ خوښوي نو الله پاک جل جلاله د ده ملاقات خوښوي، څوک د مرګ د الله ملاقات نه خوښوي، د الله ملاقات نه خوښوي نو الله پاک جل جلاله د ده ملاقات نه خوښوي. نو عائشة رضی الله عنها وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله ملاقات خو په مرګ کېږي، د مرګ نه بغیر خو نه کېږي، نو دا مرګ خو د چا نه خوښ نو دا څنګه چلي؟ نبی علیه الصلاة والسلام د هغې وضاحت بیا وایي چې کله ایمان والا کسي او د ده مرګ وخت راشي نه ته د جنت نظارې، د آخرت انعامات، د آخرت بیرې، بس دی وایي چې بس فورا دغه څیزونه ماته ملوي. وایي دغه وخت کې بس دی وایي چې بس زما رابطه یې دنیا سره قط چې مرګ مال راشي. وایي دغه وخت کې د الله ملاقات د ده خوښ وي، دا چې ایمان والي نیک عملونه والي. او چې کله ګناهګار سړی او د ده چې بلکل له ځنکدن وخت وروشي، د مرګ وخت یې راشي، د سره فرښتې د عذاب راشي، د جهنم او د آخرت د عذابونه، د هغې دیدار، د آخرت نظاره، دا څیزونه یې مخې ته راشي، بس د ده مرګ ډېر زیات بد وي. الله پاک زموږ حفاظت وکړي. مرګ وایي غوښتنه دي پکار، خو دا دعا پکار ده. حدیث شریف مفهوم دی چې خدای پاکه تر څو پورې زما په ژوند کې خیر دی نو ما ژوندی وساته، چې کله زما په مرګ کې خیر نو ما له خدای پاکه مرګ راکوي. ابوبکر صدیق فرمایي چې دې وخت کې زما د ټولو نه محبوب څیز چې کوم دی نو هغه مې مرګ دی. نبي علیه الصلاة والسلام ولدي ورکړي جنت هره دروازه به ورته اوازونه کوي. داسې د اعمالو یو اوچته درجې وه. یو پیر عبدالله ابن عباس فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ناست و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو دا آیت تذکره راله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ویدې نو دا آیت ویلي چې نو غالبا چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویلي یا ابوبکر صدیق راوایي چې دا څومره ښکلي الفاظ دي د الله له طرف نه، څومره ښکلې وینا ده. وایي نبي علیه الصلاة والسلام ورته سمدستي وویل چې کله تا له مرګ راشي الله به تا دې طریقې سره محاسب. الله دې موږ ته هم داسې مرګ نصیب کړي. د مرګ وخت یې الله پاک جل جلاله زموږ هم داسې او چې یېره یې راسره عمر رضی الله چې کله مرګ هغه زخم یې وخېده چې یې اوس کلاسې نه راووته، پوه شو چې بس اوس زما اخري وخت دی. نو خپل زوی او د هغه په باندې سر یې کوي زما دلته ښکته کوي په خاورو کې کېږده. یو ځای کې راځي چې خپل سر یې په خپله راکړه، ځکه زوی به یې څنګه په خاورو کې د پلار سر پرېښوده. بیا د عمر زوی یې پورته سر یې په خاورو یې کېښوده. بیا ځان ته وایي ای عمره که الله ونه بخلې ستا دپاره او ستا د مور دپاره هلاکت. عمر بن العاص رضی الله عنه د مرګ وخت یې نږدې شو، داسې دیوال ته یې مخ وایي چې ای الله تا حکمونه کړي وو موږ نه دي منلي، تا څیزونه منې کړي وو موږ نه دي منې شوي نه یو. زورور هم نه یم چې ځان نه خلاص کړم او انکار هم نه چې پورې د خپلو ګناهونو نه هېڅ نه انکار یې نه یم زه شوي دي راته شوي دي. خو ای الله د خلاصي یو لار دی، هغه دا دی چې ته زما بښنه وکړي. یو ځای کې راځي چې خپله مرۍ داسې ونیوله، څنګه انسان پاتې کېږي که نه، مرۍ داسې ونیو کلکه یې ونیوله. بیا هم دغه الفاظ وایي چې الله تا حکمونه کړي وو زما نه کوتاهي شوې ده، دا څیزونه منې کړي وو زما نه پکې زما نه سره شوي دي. خو ای الله زه زورور نه یم په تا باندې چې ځان له نه خلاص کوم. نه ما سره څه بانه شته، څه عذر را سره شته چې ما دا کارونه ولې کړي، دا ګناهونه مې ولې کړي. وای الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. بس دی وی هم په دې کې تساله د مرګ وخت د انسان د ژوند نتیجه ده. په ژوند کې چې انسان څه کړي د مرګ په وخت کې به هغه څیزونه کېږي. اوس دا ایمان دی، دا الله پاک په دې ټول نظام د انسان یقیني. بیا قبر دی، د قبر خوشحالي ده، بیا د قیامت ورځ ده، د هغې حساب کتاب دی. د نبي علیه الصلاة والسلام دعا ده اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. الله په ما باندې رحم وکړه
د مرګ په وخت او مغفرت مې وکړي د مرګ نه مخکې او د قیامت او چې کله حساب کتاب را سره کېږي نو خدای پاک په هغې کې دیني کې ما هغې کې را سره د احسان معامله وکړي د قیامت پر ورځ به دا ټول څیزونه کېږي د قیامت پر ورځ به مختلف حالات د خپلو اعمالو په بنیاد باندې خراب حالات به هغه چا لپاره وي چې عمل خرابي ښه حالات به هغه چا لپاره وي چې نیک اعمال وي د دنیاوي څیزونو په بنیاد باندې نه نو ما تاسو چې کوم حال یو په دې کې الله راضي کو په دې د الله حکمونه ومنو او په دې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام اتباع وکړو دې سره به د قیامت ورځ هم ښه کېږي او د جنت نعمتونه الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي ژوند به 10 کاله 33 کاله وي او دته به وویل شي دا تا ته اوس داسې ژوند میلو شوی چې هغې نه پس مرګ نشته داسې ځواني ده چې هغې نه پس ذوق نشته او داسې صحت دی چې د دې نه پس بیماري نشته او بیا الله پاک جل جلاله به جنتیان راغونډ او ورته ووایي چې تاسو انعامات څنګه دي څومره دي نو یا الله چې څه دي نو بس هغو تا را کړي دي نو څه کمې پکې نشته هر شي بس پوره میلو شوي دي ستا له طرف نه یا الله بیا به ورته الله پاک جل جلاله چې یو شی پاتې یا مفهوم یې داسې جوړېږي چې زه تاسو نه اوس راضي یم او چرې به تاسو ځان نه ناراضه کېږم وایي دا به یو ډېر لوی انعام وي الله دې مونږ ته نصیب کړي څوک به د الله پاک دیدار هر ورځ کوي یا چې څه وخت غواړي پولې به شي د خپلو ایمان او د اعمالو په دنیا کې چې څنګه ژوند تېر کړي په هغې په بنیاد باندې چا لپاره به وختونه داسې مقرر وي چې کله د الله دیدار وکړي دې به ډېر زیات ښایسته شي نور به هم ښایسته شي را جنتي بازار به لګېدلي هغې کې به مختلف شکلونه ویني او چېرته پړه کې داسې یو ښایسته غوندې شکل دا چې فوراً به یې شکل هغه شان دي کور ته چې راشي یا نور مجلس ته راشي هغې به ورته وایي ته خو ډېر زیات ښکلې شوې دې به ورته وایي چې دې وقفې کې زه دا وقفه پکې تېره شوه چې تاسو وینم تاسو هم ډېر ښکلې شوې د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت به کوي د انبیا علیهم الصلاة والسلام زیارت به کوي چې څه غواړي هغه به خوري چې څه غواړي هغه شانته لباس وي که په هوا باندې الوزي او که نور جنتونو ته ځي او که د جنتیان چې کوم دی خپل میلمانه کوي څه قسم خواهش د زمیندارۍ تپوس د نبي علیه الصلاة والسلام نه شوی دی چې ته به زمینداري زمینداري ډېر خوښ کېږي او کلبه او ژوې او غویې او دا څیزونه وایي چې د جنتي پړه کې صحیح که نه هر څه به په جنت کې چې څه شي الله دې مونږ ته نصیب کړي خو دې ځای کې دا تیاری وخت دې وخت کې تیاری وخت دغه شان جهنم د هغې لوږې سختې تکلیفونه نو ایمان سره انسان لږ شي که نه دوزخ ته نو ډېر سخت ځای دی دغه ځای د لوږې د هغه انسان نه شي بیانولی دغه ځای سوځېده انسان نه شي بیانولی دغه ځای څنګه انسان نه شي په الفاظو کې د هغې احاطه نه کېږي داسې د تکلیف ځای دی جهنم بهرحال آخري جنتي چې راویستي شي بیا په نورو دوزخیانو باندې آخري ایمان والے چې راویستي شي په دوزخیانو باندې بد سر باندې الله دې خراب خاتمې زموږ د ټول عبادت نه به بیا مرګي نه به سوځېدل ختمېږي نه به لوږه ختمېږي نه به تنده ختمېږي نه به فرشتې چې په کوم عذابونو باندې د دې ته عذابونو ورکولو باندې مقرر شوي نه به د هغې کې څه کمې راځي دا هم نه چې مړ کېږي به او جملې کېږي به بس هغه عذاب به کېږي او بیا به د سره کېږي او بیا به د سره کېږي او بیا به د سره کېږي او مرګ بنې الله دې زموږ حفاظت وکړي دا د دنیا دا ژوند دا د دې لپاره چې الله سره تعلق جوړ کړو الله په ذات باندې ایمان دا دې چې لکه غریبین او غریبي دی خو چې الله ناراضه دی نه د دنیا کې په هر قسم حال کې چې په الله را ناراضي او چې الله را سره وي چې د الله مدد ما سره وي زما به دنیا هم ښه وي زما به آخرت هم ښه او د الله مدد څه سره وي نیکو اعمالو سره د الله پاک په حکمونو باندې انسان چلېږي د نبي علیه السلام طریقې اختیاروي دې سره د الله مدد وي د نبي علیه السلام په طریقو کې هدایت هغه شان انسان کوشش کوي چې د بعض مشابهت نبي علیه السلام سره د ناستې ولاړې د خوراک کس د ورځ شپه د وده کېدو هر یو طریقه د نبي علیه السلام مونږ زده کوو د نبي علیه السلام په طریقو کې هدایت دی بعضې ملګري مسلسل لګي د نبي علیه السلام طریقه ډوډۍ څنګه خوړلې وه لباس به څنګه اچو او پیزار به څنګه پخو کوو او ګرځېدل به څنګه
بعضې مشران خو خپل استادان دي د کراچۍ کې او مشر دی عالم صاحب دی نو هغه میرانه حسین شو طالب علمان یې کینولي او د هغې مخکې داسې ګرځېده وایي نبي علیه صلات وسلام به داسې ګرځېده او شاګام دپاره وایي د نبي علیه صلات وسلام په طریقه باندې شاګام داسې دی ټول څومره چې طالب علمان هغه وخت کې موجود و هغوی ځان ته کینولي وایي شاګام نبي علیه صلات وسلام داسې د نبی علیه صلات وسلام یو صورت معلومول او په هغې باندې عمل کول نبی علیه صلات وسلام ټوله زندګي ښولې ده دومره محفوظ زندګي د هېڅ چا نشته چې کوم د نبي علیه صلات وسلام څوک چې د نبي علیه صلات وسلام په سنت باندې عمل کوي په جنت کې به نبي علیه صلات وسلام سره داسې یو ځای الله دې ورسره موږ یو ځای هر شي کې به د سنتو خیال ساتو په خوراک کې اسکاس کې پورته داخلېدو کې وتو کې او دسمات کې کپړې بدلولو کې وده کېدو کې پاڅېدو کې په خوراک اسکاس کې نبی علیه صلات وسلام یو طریقه نه ده یو مثال مارونه هغې و د هغه هم نوم عمر و او نبی علیه صلات وسلام سره بیا د مثال مارونه نکاح شوې وه ځکه هغه دعا یې ویلې وه هغه دعا یې زده کړې وه او چا په چا باندې که مصیبت راشي نو انا لله و انا الیه راجعون ورپسې یو څو ټکي نور دي د خدای پاک دې بهترین بدل راکړي خو ما به ویل چې د زما د خاوند نه ابو سلمه رضی دا د نبي علیه صلات وسلام رشته داره و او ډېر صفاتو والا او ابتدایي هجرت کوونکي او ابتدایي اسلام ایمان راوړونکي او دې هغه ټوله کیسه خو تاسو ته معلومه ده چې هغه ترې نه مکې مکرمې ته لاړه خپل ته نبي راوسته یو بچي و هغه ترې نه بل خوا لاړ خو بهرحال نو هغه بیا وفات شو بیا دا دعا دې وی بیا نبي علیه صلات وسلام سره نکاح وشوه د هغې دعا د برکت د نبي علیه صلات وسلام سنت دعاګانې ویل دا بچي ورسره ناست نو مثل مالنا یا بل خاوند نه مسلمي خاوند نه بچي و هغه دا ماشومان کس داسې وړاندې کوي نبی علیه صلات وسلام ورته کس لاسونې و خوراک وایي بسم الله سره او ښي لاس سره او د خپلې مخې نه طریقې ورته وښوله د نبی علیه صلات وسلام په ټولو طریقو کې هغې کې هدایت دی او د نبی علیه صلات وسلام طریقې کوم پرېښودې ګمراهي ده ګمراهي انسان جهنم ته بولي مرګ وله خرابوي قبر ولا خرابوي د قیامت ورځ به د بېعزتۍ حالات جوړېږي دا عذابونو حالات الله یې زموږ حفاظت وکړي د ګمراهۍ نه او په هدایت کې د الله طرف ته انسان نږدې کېږي جنت په لار رواني مرګ یې ښه کېږي دنیا یې ښه کېږي قبر یې ښه کېږي ټول حالات یې ښه کېږي د الله حکمونه منل د نبي علیه صلات وسلام په طریقو باندې عمل کول ټول نه اوچت حکم هغه د مونځ دی مونځ د ایمان نه پس ټول نه اهم چیز مونځ دی په هر حال کې مونځ کول که د اوبو په جاز کې که زلزلې او که د اوبو کې طوفاني او که بل هوایي جاز کې او د مانځه وخت او په جاز کې حالات راشي که سخته بیماري پرې راشي که څه قسم حالات دي تر دې پورې ګورې چې په جهاد کې انسان دښمن سره لګیا دی جنګ کوي هغه وخت کې مونځ معاف نه دی د هغې خپله طریقه ده څه کسان جنګېږي څه کسان مونځ کوي او د هغې بیا خپله طریقه ده عالمان صاحبان څومره زمونږ د مسلمانان دي او جهاد کې لګیا دي او جنګ جګړه کې لګیا دي فوجیان یې هغه ټول دي دغه ترتیب ښودلی کېږي د مونځ معافي نه شته که په سفر کې وو که په ملګرو سره ناست وو که